یو انسان ته چې هغه یو اواز واورېدل بار یو اواز وشو حرم وویل شو ما ورته ته پاته ولګي چې ګاډي حرم وویل بار یو سړي اواز وکړو ما ورته ته پاته ولګي تر دې حده پورې چې دا گویا مې دومره پخلا شولي په زړونو والا چې اواز نه هم څه ورته د شی پېژنو چې دا سپي اواز نه دا سړي اواز نه دا انسان اواز نه بلکې دا هم پکې پېژنو چې دا زما یې پلار اواز نه دا مې مور اواز نه دا مې ورور اواز نه دا مې ښځې اواز نه دا پکې پېژنو پېژنو که نه پېژنو هغسې درېیم شی چې الله رب العزت انسان ته پوهې والا کوم شی ورکړی ده هغه د ما ورته پیز ما ورته په دغې پیزې ذریعې سره دا پته لګي چې دا خوشبویي د ګل ده دا د چمبیلي ده دا د عطرو ده دا خوشبویي ده دا د سپین بوی ده دا د تیز بوی ده دا هر څه کوم څیز ورته پیزې سره یې کوي دا بل سبب د علم ده چې دې سره ما ورته دا پوهه څلورم شی چې ما ته معلومه هغه خپله ژبه ده یو شی زه ورته خپلې ژبې سره وڅښم ورته دا پته ولګي چې دا تریخ ده دا خوږ ده دا ټاک ده دا پیکا ده وغیره ذلکه دې پته باندې ژبې سره ولګي چې کله دا پته ولګېده نو دا موږ ته یو علم حاصل شولو دا پوهه راته حاصل خو یو سپین کې زندګۍ کې داسې راځي چې بیا دغه حواس چې د کوم شی نه ما یاد دا کار کوي یو پنځم شی دا